دا هغه ورورو چې د به مونځ به نشو کولی الحمدلله ثم الحمدلله د دې دم او د الله د کلام د آیتونو د برکت په 15 وخت مونځ هم چې کوم دی شروع کړی په ډاکټرانو باندې او په دمونو په زیارتونو ځان له سرمنه مباسلې ده فرق یې نو شوی الحمدلله یو دم سره 75% فرق الله کړی دی دا طاقت دا زور او دا شفا دا زما په اختیار کې نه ده دا طاقت دا زور او دا شفا دا د الله په کلام کې ده او د الله په کلام کې د هر بیماری د پاره شفا ده خامور بی بی ته مې چاوي یاره میرګي پیرغری یا کاڼه غوربن پیر صاحب یادېږي هغې ته مور بی بی بوتلی وم هلته کې هم چې لاړو هغې خپل صحیح حساب کتاب هغه وکړو د هغې سره بیا هم چې رالو دا 2-3 کاله وشو بیا هم نه یم صحیح شوی ډاکټرانو او په زیارتونو او په دمونو او په هر څه هم ځان لړه پوخ کړی دی خو چې دلته کې راغلی یو نو شکر الحمدلله دې پیر په دم او برکت باندې الله په مخ خپل رقم کړی دی 15% الله سم کړی ما شکر لکه ډېر خلک وایي څوک وایي دغه دي ورسره او دا دي او هغه دي هغه شیزونه میزونه موږ نه لیدلي او دغه د کلام سبق ووایي او الله پرې رحم وکړي په موږ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موږ بار بار دا یو خبره کوو چې شفا د الله په کلام کې ده او د الله په کلام کې چې کمزور او کم طاقت دی دا نه په ما کې شته نه په ډاکټر کې شته او نه په حکیم کې شته الحمدلله ثم الحمدلله دلته په سونو داسې مریضان چې هغه د دنیا په عاملانو په ډاکټرانو ګرځېدلي دي او نه دي ښه شوي الله هغه مریضانو ته دلته کې زموږ په دې ځای کې شفا ورکړې ده په هغې کې دا ورور تاسو وینئ چې د باندې به چفه راتله او هغه چفه به پرې راتله د میرګو چې د میرګو علاج د ډاکټر په کتاب کې نشته ایپیوال او ټیګرال ګولۍ به خورې نو هغې سره به ستا ګزاره کېږي چې هغه پرېږدي د ځمکې له به دې چې کوم دی نو راغورځوي دا چې کوم ځوان تاسو ته ښکاري تپوس پر دې نه کوو چې د کوم ځای نه راغلی دی څومره دی ګرځېدلی دی څه څه مسلې ورته وي خو لومړنۍ مسله ورته دا وه چې دی به یې مونځ ته نه پرېښودو دی به چې جومات ته لاړو دی به جومات ته نه شو تللی دی به یې راغورځو الحمدلله 15 ورځې مخکې یا 21 ورځې مخکې مو له علاج کړی دی دوباره راغلی دی او الله په 100% کې 75% فرق کړی دی هغه خلک چې کوم په فیسبوک باندې ناست دي ځان ته د 150 روپۍ کې جوکي او صرف د اعتراض په نیت باندې ناست دي نو هغه خلکو ته دا خبره کوم چې څوک وایي مړه دم پکې چا راوستې ده او ډاکټر به څه خوري ډاکټر دا ځان له زړه ځان له په ډاکټرانو باندې چولی دی الحمدلله دلته الله شفا ورکړې ده نه مې د تور زوی دی او نه مې د ماما زوی دی خو دا ویډیو پوره وګورئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې ډېره زیاته شیر کړئ او چې کم خلک د اعتراض په نیت باندې فیسبوک ته ناست دي نو د دې کس دا خبرې واورئ او حقیقت ورته دې په خپله باندې وایي چې دته څه مسله وه او څومره الله دې دم سره چې کوم دی د فرق وکړو السلام علیکم مونږ روریا دی پاروتی یو او زمونږ غریبانان هم یو بل مور بیبي مو هغې دومره وګرځولم په ډاکټرانو په زیارتونو تراما ترکاما ډاکټرانو هم د 100,000 نه کمې نه دي اخیستې MRI او ایکس رې او ټیسټونه هر څه را باندې وکړل سرجیو زما په علاج باندې څوک هم نه دی پوه شوي چې دلته کې راغلی یم 21 ورځې مخکې راغلی وم او د هغې سره شکر الحمدلله زما الله پاک 15% زما تسلي او روغ صحت او روغ MRI دغه کړی چې زمونږ څه دغه هم نشته خپل مونځ او اودس هم اوس کوو شکر دی داسې چې به په لاره روان وم راوبې غورځولم د ځانه به خبر نه وم که چاکاره به په مېلمستیا هم لاړم هلته به یې راوغورځولم ټول هغه هر څه به راته دغه و پریشانو کې و ښه مور بی بي ته مې چاوي یاره میرګي دی پیرغري یا کاڼه غوربن پیر صاحب یادېږي هغې ته هم مور بی بي بوتلی وم هلته کې هم چې لاړو هغې خپل صحیح حساب کتاب هغه وکړو د هغې سره بیا هم چې رالو دا 2-3 کاله وشو بیا هم نه یم صحیح شوی ډاکټرانو او په زیارتونو او په دمونو او په هر څه هم ځان لړه پوخ کړی دی خو چې دلته کې راغلی یو نو شکر الحمدلله دې پیر په دم او برکت باندې الله په مخ خپل رقم کړی دی 15% الله سم کړی ما شکر جومات ته تلې نو څه چل به کېدو جومات ته چې بتلم چې د کوره به وتم نو په کور کې به راباندې چپه غوټه راله راپرې به وتم د ځان نه به هم نه خبرېدم او شکر الحمدلله دې دم سره الله دومره رقم کړی چې شکر دې خپل 15 وخته مونځ او د جمع سره کوو شکر څه دعا به راته کې بس الله دې دا په آخرت کې په کار راوله چې آخرت هم ښایسته دا زمونږ د ټولو غټه دوا ده نورو بیمارانو ته دا پیغام ورکوو چې الله دې په خپل رحم وکړي او خپل طبع تسلی او د پوره تسلی لپاره دې دلته راشي او خپل دغه دې وکړي چې یاره الله هر څه کوي د دې کلام په برکت باندې دا څوک هم نشي کولی دا هغه لوی الله یې کوي او سکوډې منترې خو دلته نه ویلې کېږي دلته علاج په څه باندې مونږ کوو دلته کې علاج دلته کې سم نه دا ټول د الله کلام سبق ووایي او علاج پته ولګي چې یاره دا مسله ده سړي ته
لکه ډېر خلک وایي څوک وایي دغه دي ورسره او دا دي او هغه دي هغه شیزونه میزونه موږ نه لیدلي خو دغه د کلام سبق ووایي او الله پرې رحم وکړي په موږ بندیانو دا هغه ورورو چې د به مونځ به نشو کولی الحمدلله ثم الحمدلله د دې دم او د الله د کلام د آیتونو د برکت په 15 وخت مونځ هم چې کوم دی شروع کړی په ډاکټرانو باندې او په دمونو په زیارتونو ځان له سرمنه مباسلې ده فرق یې نو شوی الحمدلله یو دم سره 75% فرق الله کړی دی دا طاقت دا زور او دا شفا دا زما په اختیار کې نه ده دا طاقت دا زور او دا شفا دا د الله په کلام کې دا د الله په کلام کې د هر بیماری لپاره شفا ده او چې کم مریضان زما د زیات علاج لازم هغه ته زه دا یو خبره کوم چې نه چاله په ګارانټي کار کوم نه داوی کوم او نه وعده کوم شفا د الله په اختیار کې ده د الله په کلام بدر علاج کوم او الله برته شفا درکړي ډیر خلک دا اعتراضونه کوي چې را بس چې صرف چې کم نه تدم کې نو تاسو سره بخت کېږي نه دا الله کلام ستام دی او دا الله کلام زمام دی دا الله کلام کې چې کمزور او طاقت دا ستاره پارم دی او دا الله په کلام کې چې کمزور او طاقت دی دا زما د پارم دی خو چې څنګه د دنیا دی یو اصول دی چې یو ډاکټر هغه یو ډاکټري کوي ای د پاره به هغه کورس کوي یو مصری یو ګاډي یو مکانیک چې کم نه هغه د ګاډي مکانیک هغه مصری تو بيز دکې هغه د پاره به چې کم نه هغه زیت بزی هغه به چې کم نه هغه کورس په چې کم نه کوي یو ټیلر چې ټیلریز دکې هغه به هغه کورس کوي دا کلام زمام دی استام دی کلام له بته ټیم ورکه د الله نه به غواړو نو ان شاء الله دلته به دراتلو اجت نه پاتې کیږي په خپل کور کې بدل ان شاء الله الله چې کم نو شفا درکړي څومره مریضانم چې دلته کې راضي ټول ته دا یو خبره کوم چې شفا د الله په کلام کې دا په دې نیت په دلته کې ناراضه چې پلان کې براله علاج کې پلان کې به میټیک کوي نه پلان کې براله د الله په کلام باندې علاج کې او شفا براته چې کوم دی الله را کوي دا هغه ځوان دی هغه ور دي نه مې د تروز دي نه مې د ماماز ویلي قسم په الله چې دی به څومره ني خوشاله چې څومره د پر شفا باندې زه خوشاله ولې چې دا زمون په شان غریب انسان دی په ډاکټرانو باندې ګرځېدلې دي په دمونو باندې ګرځېدلې دي په زیارتونو باندې ګرځېدلې دي او دلته ورته الله چې کوم نو شفا ورکړه 75% فرق چې کوم نو الله کړی دی بیا هم درته مبارکبادي درکوم او د الله به چې کوم نو شکریا ادا کړي چې الله دا شفا راته چې کوم نو تارا کړی دا زمونږ ایڈریس دی بغداد پل امیر حیدر خان روډ کسکورنا محلہ مسلم آباد مردان او دا کانٹیکٹ نمبر دی 0349 5592 760 دویم نمبر دی 0318 999 81 49